یعنی غره ساتل ډېره ضروري ده، خصوصا ونو حوالې سره موږ ډېر په کار حساس شو چې کوم دي زراعت دا اوس ګلوبل وارمنګ چې کومه خبره کېږي چې یاره ځمکه ورځ نه ورځ ګرمېږي اوبه کمی راځي، خو دې کې خپله موایل مو لیکه ته اوس وخت بازار کې ګوډې زیاتېږي څونه ولې سرسوي به ونه ولګو، یعنی که هر سړي فرد ځان ته یوه ونه لګولی. جاپان په باره کې وړي چې هغوی خپل بومونیات څه دی هغه خاوره لږه زیاته اچولې وي، یو غنم یو بل شی چې هغه خونې ته کشنا وي که نه، یعنې ماحول یې ټوله ګرین کړی دی، شینې کړی دی. نو موږ خو هغه داسې بدبختي راونه دی څه هغه ونې ما وویلې یارونه ما کې یار یار نه مسلې دپاره ونې وایه څه کوه، یعنې انتهایي دغه ظلمونه کوو. بیا یې به څه ورته وایي غلطه کېده ممکن راغلي دي زاړې ونې نه وایو څه به در پېښ شي. زړه ونه ځکه ووایه چې هغه لرګی ده په کار اوس د هغه ما مېوهدارې ما وایه شنې ما وایه اشنو سپه هغه لاتې تړو دا یې واده هلته زړې ښه نو په کار دی چې هغه د بل انګل سره خصوصا مولانا وحیدالدین خاني چې دا شیونه لایقې پرستش نه دي، غار دی که ونه دی که سورج دی، دا قابل تسخیر دی، دا مسخر کړي دي نه فایدې وچاته دي نه خپلې زندګۍ فایدې ونه واخلي. که هندوستان ته لاړ شي دا ټول شي نه خدایانو کې بدل شي، هغه خدای ونه خدای زړې ونې خدایانو کې وایي زه قیاس کړی و مولا زړو ونې خو ډارېږي دا نه وایي، خو که انسان یا خو ول یعنې انسان ویني ته لاړ مو ته انسان دی ونه دی زړه دی هسې په کار خو نه رسېږي.